سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نن ورځ قرآن کریم د تفسیر اولنۍ ورځ ده. اولنۍ په اعتبار د عرب سره غدا مناسبت چې د دوه میاشتو کې زموږ د استادانو او شيوخو طریقه دار چې شعبان کې د قرآن تفسیر شروع کې او رمضان کې ختم کی. ان د دې اول او اخر ورځ نشته. قیامت پورې به انسان قرآن لولي او لولي به حدیث کې مرাজি اگر که سندن امام محمد ناصر الدین البانی سے باندې کلام کړي، بهترین عبادت په عبادتونو کې دا چې سړی قرآن ختم کړي او به سره شروع کړي، به ختم کړي او به شروع کړي. نو د دې اول او آخر دا به د انسان انتخاب نه کوي او نور باندې ګوته کیږي. لیکن در خپل استادانو د خپل شيوخو د منهج مطابق د شعبان اول ورځو کې د قرآن د تفسیر شروع، د رمضان آخر کې د اختتام. نن سبا د کتاب بعض اجمالی فضایل ترغیبا او تشویقا کدا ټول انسانانو پیرین د قرآن عظمت تشریح او لوی تشریح نو ارسب ختم شي، لیکن دا نه ختميږي. دا ډېر لوی کلام دی، د دې حکمتونه نه خلاصيږي، د دې علوم نه خلاصيږي، د دې اسرار او رازونه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: خیرکم، پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او به بل بیان کوي. څومره اوچت منقبت دې خبرې وینا کوونکی نبی صلی الله علیه وسلم دی چې د ارچا په خبره کې احتمال د رښتیا او دروغ غشته، لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم ټول خبرې رښتې دي. لوی امام، بهترین مفسر د قرآن، ټول انبیاو کې اوچت انسان محمد صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او به بل تشریح کوي. دی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د دوه قسم انسانانو تقسیم کړي دي. یو قسم هغه انسانان دي چې قرآن لولي بیانوي، او بل قسم هغه انسانان دي چې قرآن لغوږی خودلې دي. رسول الله فرمایي بهترین هغه غوږی خودن کړي دي نه به ورسوین کړي. یو قرآن تفسیر کوي، یو هغه انسانان چې قرآن لناس دي
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ټول مسلمانانو کې بهترین خلق دار قرآن ولادي الناس خلق دین ورسه به بیانون کې دین ورسه هم نور خلق دله ویل شي چې مرتبه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې قرآن لولي او دا به خپل مهارت په قرآن باندې شری دی پر معنا باندې ځم پوي قیامت کې به الله د ملائکه جماعت کې روچت کی الحمدلله یو سړی د قرآن تفسیر لناستي ای باندې ځم پوي د بل عالم خبره لغوګ دی بل عالم دی او تفسیر ګوري دې ټول انسانانو دې ټول مخلوقات باندې مرګ راځي سبا چې قیامت کې د الله مخې له ودرېږي رسول الله فرمایي د ملائکه جماعت کې به الله روچت کی دا قرآن د وجه بل حدیث کې دا بیرازي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان قرآن لولي لیکن دله مشکل دی په دی ویلو کې ژبه پېنه تاویږي فله اجران نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان له الله دوا اجر ورکي یو د لوستلو او بل د تکلیف سره بننو امید کیږي چې رزما یادېږي نه دي خلک د عذر پیش کی یره قرآن زموږ نه یادېږي نو ټیک د کوم انسانانو چې یادېږي ایله یو اجر دی د تعالی چې یادېږي نه تعالی دوا اجر دي نو سره ټولو نه زیات کوشش وکوا او دا وینام نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما بشک او یقیني دی کتاب باندې الله څخه خلق وشته چې عمل پیو کې کوم انسانان چې عمل پیونه کې مخالفت وکي هغه الله یې سپې ذلیل کی وګوره د عزت کتاب د اوچتوالي کتاب کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې عالم شه یہ طالب العلم شاه یہ د خادم شاه د دې درې واړو نه را په دې خوابل جوړېګه ما کې ګور هلاک بشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي برباد بشي عالم شاه طالب شاه موږ تاسو ټول د قران طالبان یو دلیل بدايه د قل رب زدنی علما نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي شو نبی د څه دعا وایا چې الله زما د علم زیات کا چې نبی د علم زیاتوالي له ضرورت لري نو موږ خامخا لرو موږ ضرور دعاګانې د الله نه به دوه غواړو کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اقرأوا القرآن ای انسانانو قرآن ولې د قیامت په ورځ باندې قرآن راشي او تاسو وړاندې به سفارش به وکړي الله مخلا کله وی چې روزه هم سفارش کوي د دې روزه او د قرآن سفارش هم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله قبلې ور قرآن خو بدوي چې الله ازمار لپاره د انسان خوب قربان کړو خلکو خوبونه کول او د خوبونه پرې خودل روزه به وی چې الله د ازمار لپاره قرآن اسکا نور خواهشات پرې خودلی و نن موږ سفارش کوو د بارکه د جنت رسول الله فرمایي چې سبا سفارش دی الله قبول کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد حسد نشته مگر کچرته اینو د دوه شینو کې علم د قران او بل مال یو سره د قران عالم دی هر وخت د قران تشریح کوي د تفسیر کوي نو تر حسد د سره وګ چې الله کاش سم د شي عالم دی استا ترجمانی می کوله استا قران تشریح می کوله او دا سب بندگان مهربانه پویوله دویم چې شړي الله ډیر مال ورکړي حلال هغه اخلي او د الله په بندگانو باندې خرج کوي الله کاش زمام د شمال ویل کړي شړي صبر دین او صبر قران او صبر بندگانو دا ما خرج کړي وي کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې د قران یو حرف ولستو الله دلا لس نیکی ورکړي لس چې مړو شی به معلومات کې دي علم دلیل السلو اوس ایمان بالغیب دی
لیکن دانو امشي الف لام میم یو حرف دی. الف ځان لده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لام ځان لده او میم ځان لا ډیر شنه کوي صرف الف لام میم کړي. کله چې سره ډیر حروف وای دا وسمره نه کېنی ډیر انتهایی ته. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایلی دي کوم یو انسان چې د قران په درس او تدریس کې مشغولي د الله په ذکر کې مشغولي او بل طرف باندې نور مسلمانان مختلفې دعاګانې کوي الله تعالی فرمایي چې د قران ولا لدینا بهتري زید دعاګانې وجرونه ورکوما. څه مطلب یو سړی قران لناستي بل طرف یو سړی لري چې په عرفات کې مینا کې مطاف کې د شپې په تهجد او قیام الليل کې ډېری کې څه دعاګانې غواړي لیکن تر دې قران درس او تدریس بن کړي دعاګانو لپاره نه. رب العالمین فرمایي چې او قران والا هغه انسان لمه یسمر اجر نو ور کړی دی اینه سوچند تعالی زیات اجر درکوم اوچت اجر درکوم. حول کوم تاسو دعا چل ناراضي به چې دعاګانې کو نو توجه نه برابر لیکن د انسانان چې دعا پر چل باندې پويږي توجه برابرې من چې قران سره مینه وکړه د دې مینې د وجه نه الله اق اجر من لراکې کوم شی الله ور کوي. رسول الله فرمایي چې بری کې کمبود منبود نه وي. حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو سینا کم یو زړه چې کې قرآن د علم نه صحیح سني دا خو رسول الله کندر ډیران غوندري فرګال تر خپل ګندګي وغیرہ غورځي. دلیل له بده چې ستاب د زړه کې ستاب د سینې کې خامخا قرآن صحیح ثابت پرتای ایمان خپل ځان خوشاله کوي ایمان الله تعالی خوشاله کوي. نتیجه دار وته کله چې انسان د قران سره تعلق نه لري نو د انسان باندې د ابلیس د انسان باندې د کافرانو د انسان باندې د نور شینو ټول به غلبوي. پس د منځ کې راګیر کړي وسوسه به ورته ولې ګډوډي کی پریشانې کی. کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت کې الله ر قران قاری روي چلولا اخري آیات سره بستا اخري زیدو دې رکیدو دي اقرا ولولا یو آیات بلول نو یو چت بل آیات بلول بل چت بل آیات بلول بل چت اخري آیات په چر شي کې شو وشت منظر شو. اځه تقریبا سوچ کوا دا وچت منصب تعال رسیدل دا صدر قران د وجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اخري آیات سره به د انسان زی. بل حدیث کې راځي وی کوم یو انسان چې قران زده کی به دی باندې عمل وکي قیامت کې برته مور پلار لده چې او تاج ور بسر کړی شي چې دنیا یې دینوار نوم ډیر مزیداری نصره خیال له دا انسان چې خپل قران والا دی اب خپل قاری دی اب خپل قران عالم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان خو ډیر اوچت منقبت دی ډیر اوچت اجرونه باغ انسان الله ورکی. کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان پر زړه کې قران لږه ورکی د انسان الله عذاب نه ورکی. یو سینه دا یو زړه دی چې قران ډیر دی قران په کې راوړي د قران د لپاره پای کې سوچونه کیږي د قران د خدمت لپاره پای کې پروګرامونه جوړيږي. عبد الله ابن مسعود رسول الله نه نقل کړي د ش زړه او د ش بدن الله سره عذاب نه ورکی. دلیل په دې جهنم د اور نه بچ کېدو لپاره اساسي سبب چې د بسا قران دی. سړی چې بچ کېږي بس په دې باندې. کله حدیث کې راځي من احب القرآن کوم یو انسان چې د قران سره مینه کوي نو دار خوشاله شي د سره الله مینه وکي. سیدنا او امامنا عبد الله ابن مسعود چې دا ډېر بهترین مفسر دی هغه نقل لي چار هغه پښتنه وکړه وې موږ څنګه معلوم کو چې موږ سره الله مینه شته او کومینه نشته فنظر الى محبتك مع القران خپل مینه قران سره ګوره کړه کستا مینه چرته قران سره الله تعالی سره مینه لري او مینه د قران سره نه قران له وخت نو ور کوي بوج غني
دا چې فارغ انسانانو عمل او کار غني یاد ساته الله هم سره به دښمنی ده الله به تاسو سره مینه نه لري دا د الله د مینې د مظاهري مهم سبب دی مهم شی دی کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې سره الله له نږدې کیږي دا د الله د نږدېکت اساسي سبب دی کله حدیث کې راځي نه جمع کیږي چې انسانان د الله په کور کې د الله د کورونو نه قرآن د پاره الحمدلله لکه دا مجلس دې انسان سره الله څلور معاملات کوي یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې انسانانو باندې سکینه او دلارمي څومره اطمینان ده الحمدلله دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلې انسانانو باندې الله رحمت دی دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو ملګری به الله ملائکه جماعت کیا دی یو اوس به دا ټول الله یې دی برا دې باندې شکر یې سره وکړ دی څلورم حدیث کې راځي کله چې دا مجلس آخر لور شيږي نو الله ملائکه له وایي چې گواه شي دیږي چې څومره انسانان دې ټول لما ګناهونه معاف کړو ټول معاف کړل الحمدلله ملائکه وایي چې یا رب دیږي خو یو انسانو چې قرآن لنو ناس ذکر لنو ناس بلکې د ذکر او قرآن سره د یو بل چا کارو هغه ناس د سره کارو دا دومره د خیر مجلس دی چې هم ته بینوانه شي غلم ما بکنه نصیب کړه نو هغه سړی چې قصدن قرآن لکېني هغه سړی چې هغه ډیر وخت ورکوي د به څومره اوچت منقبتي کله کله د قرآن او سنت نه تعلیم انسان له پیشکیږي چې انسانانو وګواړي چې تاسو د ځون الله ژوند کې بس قرآن سره تعلق ساتي قرآن کې الله فرمایي دغه قرآن مثال شي لکه باران د زړه مثال شي لکه زمکا کله چې باران وشي نو اعلان د ازمه قسم شینکی ګل نه راټو کوي قرآن خو بشان د باران دی دا زړه بشان د رزمه کې دی باران پر رزمه کبانې شوی ری حاصل ورکړي دی نو قرآن چې موږ اورو ناشنا عملونه زموږ نصادر شي ناشنا د سترګو عمل جدا د وګونو عمل جدا د لاسونو عمل جدا د ژبې عمل جدا د پخو عمل جدا د زړه عمل به جدا د دماغ به جدا ټول په دې ځای کې مصرفي شي باندې الله خوشالي دلیل به دې چې انسان له کیسه ژوند الله په دې مای نصیب کوي کله سوره حجرات کې الله فرمایي هغه سوره کې دوه مقاصد دي یو دا چې د غیب علم الله لري دویم که تاسو وغواړئ چې اتفاق پر خپل مابین کې تاسو راشي نو ای خلکو قرآن سره تعلق ساتي ځکه دا اتحاد کتاب دی دا خلک سادهګان دي ریونه د حکومتونو والا چې په دې معنی به اتحاد راشي او په دې معنی براشي او په دې معنی براشي هر څه پرې ده څکه یو ملک لزاري کې وکړه بل د ملک قرآن له خدمت وکړه د ملک قرآن جاری کړه قرآن قانون اساسي قانون وګزو عمل ور باندې وکړه خپل اتفاق راغی هغه انسانان چې ستانه خبري اخره استغفار راشي دلیل له بدی باندې جدار اتفاق کتاب دی کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ډیر عجیب اشنا فتنه په امت باندې راشي لکه د شپې تورتم صحابه ویل یا رسول الله من مخرج سړی وبري فتنونه بس باندې وځي ټیک دا عجیب فتنه لري ناشنا څومره فتنه لري اوس وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې فتنونه بچ کېدل چې کېږي نو هغه صرف او صرف بر قرآن باندې بیر قرآن سره د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ځکه قرآن متن دی حدیث نبی صلی الله علیه وسلم دا تشریح ده د دې وجه امام الحدیث البانی سے ایو حدیث پیش کړی دی چې قرآن باندې باغ انسان پوهیږي چې هغه حدیث سره تعلق حدیث باندې علم لري کوم انسانانو چې دا حدیث نه کنګالي دا حدیث د علم نه عاری یاد سره داخله بچرته قرآن باندې پوهی نشي دا خو لازم ملزوم دی متن دی وایي تشریح ده کله حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اهل القرآن اهل الله کوم انسانان چې د قرآن سره تعلق لري دا د الله تعالی اهل له دا د الله خاص خلق دي تاسو د الله اهل د الله خاص خلق هم دا تاسو دا ارشاد نبی صلی الله علیه وسلم دی اشری عادي انسان نه دی دا د الله خاص خلق لګي او بادشاہ او خاص ملګری لري
د الله تعالی خاص خلق سوی د قرآن ولادي قرآن له شړې کینی بس د الله د نږدې دوستانو نه دی دا د الله خاص خلق نه دی کله حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث معلومیږي چې دی باندې به انسان له فتنې ګناهونه معاف کړي شي کله حدیث قرآن کې الله تعالی فرمایي هو الصراط المستقیم اے انسانانو نی غلار الله اوس اکثر خلک څومره عذرونه پیش کوي د دنیا په معاملاتو کې دومره ماهری گاډه پیژنې شردا پلانې گاډه لري پیسې پیژنې نور شایونه پیژنې د دنیا او چې کله دین له دعوت کړو یارې نو د شو منو حیران یمږه هغه مولوی شه بمنو کړی دی مولوی شه بمنو قرآن کې الله تعالی فرمایي چې انسانانو نی غلار چې تاسو غواړئ ور باندې روان شي بس قرآن دی قرآن بس راشه کنه حدیث بس راشه معاذ بن جبل فرمایي و ان علی الحق لنورا دی حق من الله ورانه خود لیدا دا خبره غلطه را شرم نه پویږي چا وورو چا خبره باندې ځم پویږي معاذ بن جبل فرمایي چې کله یو مسله د الله خبري د الله د نبی خبري پای باندې الله ورانه خود لید دې چې خبر زین نشي هر سړی بری باندې پویږي حدیث کې دام راځي هیڅ یو کور وفات نشي کا بنگلا دا کا خاور کور دی کا خیمه دا خامخا به قرآن الله ور داخل کی قرآن आवाज الله ور داخل کی هر سړی بری باندې پوی دی کله قرآن کې الله تعالی فرمایي چې انسانانو په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون چې دنیا کې د خلکو دنیا ځان لا راځه مکړه چا یو شهر جمع کې چا بل شهر جمع کې چا منصب چا وزارتونه چا تجارتونه چا ځمېداري الله وې دې ټول نو ورشه چې دا قرآن دی ته دا راځه مکه کنه دې سره ځان مختکا کله حدیث کې راځي دې باندې سکینه نازلېږي او سید رضی الله عنه قرآن تلاوت کو سورې کهف اسی تړلېونه بس هغه باندې ناشنا کیفیت عارش نبی صلی الله علیه وسلم یې پښتنه وکړه مار قرآن تلاوت کو اسمانه دادا کیفیت راتلو ورته وي ته پوه شو به باندې وینا ودا خو تار قرآن تلاوت کو د الله تعالی د خوانه سکینه او دلارامي راتلا نو دلیل له بده چې کمزېږي قرآن لوستل کېږي دی خلکو من الله سکون راولي اطمینان راولي پریشانی نه الله ختمي څومره خلک ګډوډ دي سوکو څونو کو سم مسله سندا کله دې ذکر ویلې شوی دی امام سیوطی اتقان کې لیکلي ذکر شل معناګانو باندې راشي شیخ عبد السلام صاحب تنشید الاذهان کې دا خبره جمع کړې ده المقصود القرآن کې چې دوه معناګانې د ذکر نور مشتري نو قرآن کې دوه معناګانو باندې الله ذکر استعمال کې په دې ټولو کې بهترین ذکر شدا قرآن دی الله یې آیات کې زبتا سویات کم یواز میات کړم الله یواز میات کم عجیب الله عجیب خبره اوس موږ تاسو د جماعت کې راشو د دې ټولو ملګرو مابین کې د الله او د الله کلام تذکرہ الله بدق شانس موږ تاسو د هر ملګری تذکرہ کې د ملائکه جماعت کړي چې به ځان له به مسان لا یادې د نبی صلی الله علیه وسلم د ارشادات او تعلیم معلومیږي انسان له قبر عذاب په دی باندې به نه راشي سورې ملک کله انسان ولي دا به عام د مانځ کې ولي حکم د شي ولي احادیث کې مطلق راغلي چې کوم انسان د سورې تبارک الذی اهتمام کوي د شي انسان له الله قبر عذاب نه ور کوي څومره اوچت کتاب دی څه بځه به ان شاء الله به قبر د عذاب اثبات د قبر عذاب انسان لوړ راځي د قبر عذاب د انسان نو لري کېږي دا بیان کې د الله فضل او کرم یو سبق یې قران دیغه کله قران کې الله ورته ډیر اوچت تجارت ویلې ده چې د دنیا تجارتونه هم دي شپشنو بس رونا او پلارو زامن کې نه څومره مال موګټو څومره موبایلو کوم ځای کې مال وګټو کومه طریقه تجارت ته ده الله تعالی فرمایي چې د قران والا او د شی تجارت شروع کړي چې بالکل کوټه کیږي نه خرابېږي نه ستاسو تجارت باندې کېږي چې الله نقصان راولي مال کته پورته شي کېږي تخریب شي لیکن چې کوم انسانان د قران تجارت شروع کړي د درس او تدریس ځان الله ډیرو چې تجارت دی باندې هیڅ وخت کې هلاکت او فنی او تبعین راځي کله قران کریم کې الله تصریح کړي په دې باندې چې انسانانو ستاسو رزق پراخي کې بری قران باندې
تا د رزق د پراخوالي مې لوی سبب کله وې دا شفا ده یو مریض دی هغه ور باندې دم کې خاص کر سورې فاتحه باطنی مرزون لم شفا راکنه تزکیه کفر او شرک هغه انسان چې مشرکی ګناګاری قران لیکن او دې قران کې دومره زور دی دا هغه مرزونه به ختم کې الله وبد کې اصلاح کوي دا شفا د شهادت کتاب دی د فیدیو ډک کتاب دی عمر رضی الله عنه باندې عبدالرحمن ابن عوف سوال وکي ګوره دا وړي کې بچي عبد الله ابن عباس د ځان سره کې نه ولې منګم واړه ما شومان لرو بیا پکار دا چې امر اوري ادم بارکا عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ایوره تعالی پته شتا وینه دا قران باندې ډیر پیږي د سوره بقره د سوره نصر د آیات مبارکه امتحان واخست سورۃ بارکه ټول ملګرو په ظاهري معنا وکړه ابن عباس وی بچي دې بارکه د سوې دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم وفات له اشاره ده د قمانه ما ماخستي څه مطلب یعنی کم سړی چې قران والا دی اگر که په اعتبار د عمر سره ډیر کشر ولې نه دین د اسلام دا غړي چې د احترام ساتل دا بر شورا پځيږي کینی دنه برای اخستل کیږي د عمر رضی الله عنه د شورا خلک ټول اهل القران و هغه انسانانو چې په حدیث باندې پوهیدل نبی صلی الله علیه وسلم د من نورستا هم د قران ولا ډیر لا ساتل لري التبيان في آداب حملة القرآن ای کې امام نووي واجب خبره لیکلي احد کې شهیدان وشو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلي قبرونه جوړ کې پراخه جوړه کې ډولي کوي درې څلور کسان یو کې دفن کېدل لیکن پښتنه به وکړه چې په دې ملګرو په دې شهیدانو کې کوم یو د قران سره ځای تعلق او چا ورته اشاره وکړه چې داري نبی صلی الله علیه وسلم با په حق کې مخله کې خو لحد کې وړاندې کې دلیل په دې چې دنیا خو څه بلکې مر نورسم د قران والا اکرام پکار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د درې کسانو احترام ساتل بازار الله احترام دی یو به حامل القران جو سره القران والی د فتنو ختمېدل په دبانې کېږي دی لویل شي د الله رسي دی قران من الله خلافت دې اسمه کې مجاهدون لور کوي پریشان یو سړی چې دې مسلمانانو له حکومت پر اسمه کبانې ول الله نه نصیب کړي کله براشي قران وګوره کنه ولس آداب او شرایط یې لپاره ذکر کړی قران ذکر کړي د نبی سنت ذکر کړي د صحابه تابعداري ذکر کړي علم ذکر کړي توبه ذکر کړي تشکیه ذکر کړي دا jihad ذکر کړي د بدعت نه ځان ساتري ذکر کړي استعداد عملی ذکر کړي دي مانوي ذکر کړي دي عملی مانوي درې واړه ذکر کړي دي دنیا فرسي نزان ساتل باندې ذکر کړي دي به اتفاقي نزان ساتل خاص کر د مؤمنانو صفات ځان کې پیدا کول د الله درزار پر جهاد کول توحید او نیک عمل کوم انسان چې د قران سره تعلق لري یاد ساتي د شي انسانانو الله په ملک باندې خلافت ورکي ذکر مجاهد جهاد هم دم دې لپاره دی چې الله پس مکه باندې الله قانون راشي کله وې دې باندې ایمان انسان لقوي کیږي سړی مؤمن دی هغه غواړي چې زما د ایمان قوي شنه بس قران سره تعلق ساته دا سیرت کتاب دی یو سړی د نبی صلی الله علیه وسلم دا شون مطالعه کوي وی ګوري بس سیرت بهترین کتاب قران دی دای سره د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث تشریح کا اول اخره پورې د رسول الله اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم دا جون ټول موږ له تشریح کړی دا دی باندې د الله مینه تعالی نصیب کیږي د الله محبت د الله ولایت د ابلیس سره اور باندې بچ کیږي د ابلیس سره بچ کېدو لپاره ډیر علاجونه دي لیکن قران اساسي علاج دی سوچ قران سره تعلق ساتي کله وی شي انسانانو د اخري کثیر دي لوی خیر دی کله وی د جهنم د اور نه تاسو بچ کېږي پرې باندې رسول الله فرمایي چې کوم سرمن کې قران یا اور نه سوځي کوم سینه کې چې قران نه د انسانان الله نه بوجو اورلا بهتر ذکر ورته ویلې دی د انسان پریشانی پرې باندې ختمي خاص کر سورې یوسف سورې مریم لوستل او د دې اکرام دا
قران والا اکرام دا الله اکرام اصل الله منا چې دا ډیر اوچت کلام دی رسول الله فرمایي دا الله د کلام به احترواله په دینور کلامونو د شی لکه څنګه الله پر مخلوق باندې بهتر دی دا اجمالی څه فضائل درې موږ ذکر کړ ترغیبان او تشویقان سبب ان شاء الله سوره فاتحه هغه ډار شروع کیږي چې دې سورۃ نمونه سړي د دې سورۃ مرکزی مسله سره دعوا د دې سورۃ خلاصه سره د دې سورۃ د مفردات او تشریح سره د دې سورۃ چې هغه امتیازات سره دې سورۃ کې څه پیدي الله رب العزت بیان کړی دي سبب ان شاء الله ډار سوره فاتحه الله فضل کرم سره شروع کوو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین